د عوامي نېشنل پارټۍ یو سی ناوګۍ یو اهم اجلاس په ناوګۍ کې د صدر عزیز الرحمن پر اشګاه کې د تحصیل جنرال سیکرټري اشتر خان په صدارت کې وشو. په اجلاس کې ناظم مندن نصیب خان، صدر مندن سید شمشیر باچا، ناظم خدو خیل گلزار حسین بابک، جنرال سیکرټري یو سی ناوګۍ ریدی خان، د سلور ویلیج کونسلو د داران او کارکونانو ګډون کړی وو. په اجلاس کې ټولو شرکاو د تنظیمونو د فعالولو او په آینده عام انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو د لپاره خپل خپل تجویزونه ورکړل. ټولو شرکاو په دې خبره اتفاق وکړو چې پاسوبه او د پارټۍ بیانیه او د فخر افغان خان باچا خان پیغام با کور کور ته رسو. اجلاس ته ناظم نصیب خان، ناظم گلزار حسین بابک، صدر مندن سید شمشیر باچا، جنرل سیکرټري اشتر خان، صدر یوسی ناوګۍ عزیز الرحمن او جنرال سیکرټري ریدی خان خطابونه وکړل. مقررینو وی چې موږ د پارټۍ د اعلی قیادت شکریا ادا کوو چې هغوی یو ځل بیا د پښتنو په حقیقي لیډر ایم پی ای صدر حسین بابک اعتماد وکړو او د پی کې 25 ټیکټ یې ورلا ورکو. مقررینو وی چې این پی د دې کام حقيقي پارټي ده کوم چې د سلو کالو تاریخ او خپل واضحه بیانیه لري. مقررینو زیاته کړه چې پر روان الیکشن کې کامیابی یو ځل بیا د صوبایي جنرال سیکرټري ایم پی ای صدر حسین بابک ته ځکه چې هغه یوازې د دې خلک نه بلکې د ټولو پښتنو لیډر دی. هغوی وی چې ان شاء الله د صدر حسین بابک په الیکشن کمپاین ته هم ضرورت ناراضي بلکې موږ به د هغوی لپاره مهم چلوو او هغه به په څلورم ځل په باري اکثریت کامیابوو. چې کوم دی دلته عوامي نېشنل پارټي چې کومه ده دا د یو ورورولۍ شکل اختیار کړی دی، د یو کور شکل اختیار کړی دی، د یو حجرې شکل اختیار کړی دی. نو لہذا څنګه چې ما مخکې خبره وکړه چې په دې ځای کې او په دې پارټۍ کې هر سړی دا ذموار ملګری دی، په دې کې هر سړی دا شریکتدار ملګری دی. که دلته یو سړی دا خبره کوي، مثال خبره کوم چې دلته زمونږ منتخب ممبر د 15 کالو یا د 16 کالو یا د 25 کالو دا ګټه ستاسو وه، دا ګټه ستاسو ده او دا ګټه به ستاسو وي. دا خو تاسو منډې والي دي، تاسو یو ډېره لویه ورورولي جوړه کړې ده او دا ورورولي 20 کاله 15 کاله نن چې موږ په دې ځای کې په دې ډوره غټ قوت کې ناست یو یا چې موږ دلته دوره په منظمه طریقې سره ناست یو، دا موږ تاسو چې په دې ځای کوم ځای کې ناست یو د مشرانو نه علاوه دا کشران چې موږ تاسو په دې ځای کې ناست یو دا زموږ ستاسو مشرانو دلته ډېرې غټې ستړې تېرې کړي دي او هغې ستړې دا ورورولي جوړه کړې ده. نو لہذا ستاسو د کشر په حیث باندې، ستاسو د ورور په حیث باندې او ستاسو د ملګري په حیث باندې زما ذمواري جوړیږي چې موږ تاسو په شریکه باندې دا د وراثت د ورورولۍ وراثت چې موږ تاسو ته کوم پاتې دی دا موږ په مخ په وړاندې باندې ووځو او په مخ په وړاندې باندې چې کوم دی دا سفر موږ جاري وساتو. ناظم صاحب تاسو سره مردان خبره وکړه. ګوره همیشه د غیرتي کام مشر چې کوم دی دا غیرتي، د غیرتي کام مشر چې کوم دی دا غیرتي، دا مشر هم غیرتي، خو دا مشر چې چا دی مشرۍ په دې کرسۍ کېنولی دی د هغې نه سیوا کام چې کوم دی دا غیرتي دی. زما ستا کام تاریخ وګوره، زما ستا د کام تاریخ وګوره، تاریخ دا غیرتي تاریخ دی. او بیا دې کې د مقابلې خبره وشو. ګوره عوامي نېشنل پارټي بیا بار بار تاسو ته دا خبر کوم چې په مندن کې د مقابلې خبره نه کوي، د انتخاباتو خبره نه کوي، د ورورولۍ خبره کوي، د بیبندۍ خبره کوي، د خپل بچي د بقا خبره کوي او د دې خاورې د حق خبره کوي. نن زموږ تاسو ذمواري جوړیږي چې لکه څنګه تاسو ناظم صاحب خبر وو چې بیګا یو سړي د پنجاب اسمبلي ماته کړې ده او سبا د خیبر پښتونخوا اسمبلي ماتوي. دا زموږ تاسو ذمواري جوړیږي چې په حجره کې کینو دا خبره کوئ، چې په جومات کې کینئ دا خبره کوئ. ولې دې د اسمبلي ماتوي؟ زما ستا اختیار ته دې سپک ګوري، ما تا دې ذلیله کوي. زما غلطي دا ده چې ما ووټ ورکړی دی، زما غلطي دا ده چې زه پښتون یم، زما غلطي دا ده چې ما سره وسایل ډېر دي او په پنجاب کې وسایل کم دي. زه بجلی پیدا کوم، هغه وړه پیدا کوي. زما بجلی په 1.5 روپۍ یونټ اخلي، هغه بجلی پیدا کوي، ما باندې په 3000 په 1500 روپۍ باندې خرڅوي. دی د هغه اختیار نه تښتي، دی د هغه اختیار تپوس نشي کولی. دا ذمواري ده. ګوره د میټینګونو مطلب صرف دا چې د پارټۍ بیانیه مخکې بوځئ، د میټینګونو مطلب دا چې د پارټۍ خبره مخکې بوځئ. نن تاسو وګورئ هر سړی به راځي او انتخابات ته به الیکشن ته به ودرېږي. پرون چې په مندړ باندې مسله راله او دلته اجرتي قاتلان راله او دا موضوع په دې کې درو کې تېرو، دا نن چې بابک صاحب ته په مقابله کې ودرېږي دا کام به د هغې خلکو نه دا تپوس کېږي چې 2 میاشتې مخکې چېرته تللي وي، دلته اجرتي قاتلان تېرو. دا زما ستا ذمواري جوړېږي. دا خبره به ما تا کوو. موږ د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران یو، موږ د عوامي نېشنل پارټۍ ملګري یو، موږ د دې خاورې وارثان یو، موږ د دې خاورې حلالي بچي یو. لہذا
ټولو مشرانو ته زما دا خواست دی، ټولو همزولو ته زما دا خواست دی چې تنظیم د منظم کېدو یو ډېر لوی نوم دی. کم کام چې منظم دی، کم کام چې منظم شوی دی، کم کام چې په نظم و ضبط باندې خپل تګدو کړې ده، کم کام چې په منظم کېدو باندې خپل سفر کړی دی، هغه کام کامیاب شوی دی. 11 کاله وشو د مندړ نه بلکې د ټولې صوبې پښتانه چې کوم دي دا ځپلي شوي دي. لہذا زمونږ او ستاسو په شریکه دا ذمواري جوړیږي چې هغه ستونزې ختمې شوي دي او یو ډېر لوی انقلاب په دې ټولو صوبه کې را روان دی. د مندړ خاوره او د مندړ بچي او د مندړ مشران چې کوم دي دا د انقلاب په سفر کې چې کوم دی دا موږ تاسو جاري وساتو. نن هر سړی دا خبره کوي چې دا پلان کې راغورځوم. وجه څه ده؟ ولې چا دشمني ده، چا کنزل کړي دي، چا قتل کړی دی، چا چا په حق باندې ډاکه لګولې ده، ستا مشر ته یو سړی کنزل کوي. وجه څه ده؟ دا وجه صرف دا ده چې دا اختیار د بابک صاحب په لاس کې او دا اختیار په دغه ځای کې پروت دي، دا به د مندړ هر غریب سره پروت دي. دا حق ستا نه اخلي. نن یو سړی د هغه ځای نه راځي او دلته دا خبر کوي زه به سرې جنډې لا ضمانت چې کوم دی دا به ضمانت ضبط کوم. زمونږ اساس ذمواري جوړېږي چې هغه خلکو له موږ جواب درکړو چې دا مازې چمله خودخیل دې ته خو په 90 کې ستاسو مشرانو به غوا وي. غوا نن دا غوا نه وه، دا خو یو ډېر لوی قوت و، دې خو صوبه وجوړه کوله، دې خو ملک وجوړه کو. ما تا خپل شناخت پیدا کړ. هغه خلکو دې علاقې غم خادي پرېښودي، غم خادي به یې نه کول، غم خادي غم خادي به یې نه کول، غم خادي. نن تاسو وګورئ ستا په هر ځای کې د مندړ بچی ستا نماینده ناست دی. دا جنګ زما او دا غي د کورسای نه دی، دا جنګ د دې نمایندګۍ دی چې دا نمایندګي موږ د خپلې بچي له او موږ د خپل حق له راوړله. خپلې مورچې نیغې کوي، خپلې مورچې کلکې کوي. په دې ټوله حلقه کې به یو اواز شروع کوو، یو اواز ټول به ما سره اتفاق کوي په دې ټول چې د بابک صاحب غونډه کې سړی راځي او زما ستا په در کې ودرېږي چې ما له ووټ راکوي. هسې موږ تاسو ته به ځان ښه ښکاري. بیا هم الله تعالی حاضر او ناظر ګڼم په دې مازدیګر کې که دا خبر زه په دې حیث کوم چې دا زما مشر ورور دی، د کام بچې، د کام اتل، د کام ځوان، د کام اواز زما ستا په سر باندې اجرتي قاتلان په مرای او په سر ورله ټوپک دي. وجه سره خو زما ستا د بچي خبره کوي. لہذا ما تاسو ته خبره کړو چې ډېر غیرتي کام یو. زما او ستا د تاریخ نه د امبېلې دره ډکه ده. زما او ستا تاریخ د سواوای په درو کې لیکلی دی. بیا نن هغه تاریخ راغلی دی، بیا هغه اتفاق دی، بیا هغه اتحاد دی، بیا هغه ورورولي ده. راپاسئ چې د ټولې دنیا ته یو پیره بیا د تاریخ د پاسه یو تاریخ ورکو او دا سوال به هم کوو او دا لحاظ زما د ټولو تنظیمونو ته خواست څنګه ناظم صاحب خبر کړو چې بابک صاحب به راځي او ټول به راجمع کېږي. بلکل به نه راځي. دا غیرتي خلک دی. دوی خپل اتل پیژني، دوی خپل خدمتګار پیژني، دوی خپل اواز پیژني.